ارواخان مهتاب خان یوسه خاغلی محمود خان سیب وزیر اعلی کے پی کے هغه هم راځي. تاسو ته توجه یو جهان مننه. زما سره راغلي مال عزت راکونکو ټول ملګرو د قلم سره تعلق لرونکو ټول شاعرانو ادیبانو لیکوالو د مټي پریس کلب معزز ممبرانو د ملاکن یونین اف جرنالست ملاکن صدر سید افضل شاه صاحب او څوک چې دلته زموږ سره نور بره مرګري ناست دي ټولو ته په جواب سره السلام علیکم. عزیزانو تقریبا احمد خان کی او تقریبا لالاو کی زه خالی ستاسو د ایز اکیډمۍ الله دې ایز اکیډمۍ او شهزاده برهان الدین حسرت صاحب له دومره عزت ورکړي څومره عزت چې مټې پریس کلب له ورکړی دی څومره عزت چې د دې وطن د دې خاورې د سیمې میډیا له ورکو. زه خپله باندې په یوه خبره ډېر زیات خوشحاله یم چې ګولډ میډل خو بهرحال دا دغه یو خپل اعزاز و مال عزت راکاو خو زه په دې ډېر زیات خوشحاله یم چې زما د کار ما ته لږ ډېر څه پته داسې ولګېده چې ما څومره کار دلته کې کړی او د هغې کار څه نه څه داسې خلک شته چې د هغې نظرثاني به هغې کوي نګراني د هغې کوي او داسې څوک به وي چې هغه به دوی د هغو نه به تپوس کړی د میډیا متعلق نو که هغو زما په نسبت باندې زما دپاره څه خبرې خوږې کړي زه د هغو ټولو خلکو شکریه ادا کوم چې زما دپاره یې دومره د مینې اظهار کړی دی. عزیزانو دې ځای ته په رارسېدو کې زما سره ناست زما د مشرانو ډېر زیات تعاون خو زه نن په دې عامه موخه باندې زه دا خپل عزت چې تاسو ماله څونه راکو ایز زیډ اکیډمۍ ماله څونه راکو شهزاده برهان الدین حسرت صاحب ماله څونه راکو او بیا په ډېر مصروفه وخت کې احمد خان چې زما د مشرور ته ځای دی ځکه د هغوی سره د ګورمنټ تعلق نه زما سره چې کله ملنګ بابا د خدای د خاورو سره وبخي او هغې دلته وو نو زموږ د هغې وخت نه تعلق و دا خو د خدای تعالی هغه ډېره زیاته مهرباني وه ځکه چې وتعز من تشاء وتذل من تشاء دا د بل چا فیصلې دي نو د هغې سره زما داسې تعلق نه دی لکه د حکومت تعلق شي یا د وخت تعلق شي ډېر د ورکوټوالي تعلق دی ورسره که زه دلته ولاړ یم نن ستاسو سره خبرې کوم نن زما په اعزاز کې دا پروګرام کېږي نو زه دا خپل ستر مشر الله دې د خاورو سره وبخي حبیب ملنګ بابا ته خراج تحسین پیش کوم د هغې هغه صحافت ته سلام کوم چې هغې دلته کې زما په شانتي یو بوټی نال کړی او د هغې بوټي هغه سیله دا ده چې نن زه ستاسو مخې ته ولاړ یم زما دپاره په ژوند کې د دې نه غټ اعزاز شاهد چنوري بهرحال زه د خپل شیلډ خپل د ګولډ میډل د خپلو درېواړو هستیانو په نوم کوم چې یو مې مور دا پلار دی یو حبیب ملنګ بابا دی الله تعالی دې تاسو له د دې راتګ جزای خیر درکړي او موږ د خدای نور توفیق راکړي چې موږ نور هم داسې کار وکړو. عزیزانو میډیا ډېر زیات ګران کار دی زما دا ملګري ایمانا چې ډېر په ګرانه باندې ژوند تېروي ډېر په ګرانه باندې خپل قلمي جهاد که زما سوشل میډیا ملګري دي که زما شاته مشران ناست دي ډېر زیات ګران کار دی. بیا چې کله دلته کې د حکومت واګې زموږ لاس له راغلي دي مټې تحصیل له راغلي دي نو په دې کې ژوند تېرول ډېر زیات ګران کار دی. بېشکه کله زموږ نه اخوا دېخوا کېږي. احمد خان ډېر بردبار انسان دی ډېر په زړه وړونکی انسان دی. مونږ ته ډېر تکلیفونه داسې چې یاره یو خلک نه بل خلک نه بل خلک نه ځکه مونږ له الله تعالی عزت راکړی دی. زما سره اکثر ملګري خبره کوي چې یاره تاسو ځان خاموشه کړی دی څوک څه وایي د هر سړي خپلې خبرې خو زه د خپل میډیا ملګرو ته وایم ځان ته لاول وایم بیا دوی ته وروسته وایم خپل د علاقې مشرانو ته وایم چې که مونږ له خدای پاک په دې ورځو کې کوم عزت راکړی دی او دلته مونږ له وزیر اعلی راکړی دی نو که نور هېڅ هم ونه شي مونږ له
بهشکه چې هغه ډېر زیات کارونه روان کړي دي ډېر زیات کې ځکه موږ په دغه پروسس کې شامل یو خو زمانه د پاره ځم چې بحیثیت د یو نن ناموس په دغه باندې د یو خپل د علاقايي روایتو په دغه باندې چې موږ د محمود خان دغه نه څومره زموږ نه کېږي چې موږ دغه سپورټ وکړو بغیر د مفاداتو نه بغیر د سوچ فکر نه ځکه چې مټې ته د وزیر اعلی څوکۍ راوړل د وزیر اعلی نوم راوړل د وزیر اعلی یو تاریخ بدلول هغه د محمود خان په نوم باندې خدای موږ راکړي دي ان شاء الله موږ خپل دغه پرایز پوره کوو ځکه د ټولې علاقې میډیا د ټولې پښتونخوا میډیا د ټول مرکز میډیا بلکې زه به ووایم چې زموږ خپله مقامي میډیا په دې نه ده خوشحاله چې زموږ مټې له خدای پاک د عزت ورکړی دی دلته موږ له وزیر اعلی راکړی دی او هغه هم د محمود خان په شکل کې راکړی دی